بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي على النبي زدنا الماء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. په دې فصل کې منګه د اسم معرب دو قسمونه منصرف او غیر منصرف باره خبره کوله. اول منګه د منصرف غیر منصرف تعریفات کړو چې منصرف هغه دوی چې بدی کې د اسباب مناسب نه دوه سببونه نه وی راغلي یا یو د سبب پکې نه وی راغلی چې هغه مقام د دوه سببونه وي، او غیر منصرف دی ته وایي چې بدی کې د اسباب مناسب نه دوه سببونه راغلي وي یا پکې یو داسې سبب چې قائم مقام د دوه سببونه دا پکې راغلي وي. د منصرف حکم دار چې درې وړه حرکتونه به سره د کسر نه راځي قرار تنوین نه، او د غیر منصرف حکم دار چې په دې باندې کسره او تنوین نه راځي. تاسو ګورئ په کتابونو کې ما دا ګورئ چې سبق ته تیار شي، تاسو لاندې ګورئ یو څوک یو طرف ته ګوري څوک بل طرف ته ګوري، څه فائدہ ده بیا زموږ دی. کلمه چې غیر منصرف ګرځي دې لپاره د اسباب منصرف نه کېدل ضروری دي، دوه یا یو چې قائم مقام د 200 وګوني. اسباب منصرف نه دي عدل وصف تانیث معرفه وجمه جمع ترکیب وزن فعل الف نون زائدتان. عدل د یوې کلمه د یو شکل نه بل شکل جوړ شوی او د دې راوړېدو باندې څه دلیل نه موجود، دې ته عدل وایي. عدل دوه قسمونه دي، تحقیقي او تقدیري. عدل تحقیقي دی چې یو اصل نه د یو کلمې نه بل کلمه جوړه شوې د یو اسم نه بل خپل اصلي شکل پرې ښودی بل شکل اختیار کړی او په دې باندې څه دلیل موجود وي، په دې راوړېدو باندې څه دلیل موجود وي، دې ته عدل تحقیقي وایي. لکه ثلاث او مثلث او اخر او جمعه او دې خبره شوه. او عدل تقدیری دی ته وایي چې په دې کې د یو شکل نه بل شکل جوړېدو د راوړېدو په وخت کې څه دلیل نه موجود، لکه عمر او ظفر، دا دیګه عدل تقدیری دی. راځه هم ویلو چې عدل د وزن فعل سره نشي جمع کېږي. دې وجه دا ده چې د عدل لپاره خپل اوزان دي شپږو، وزن فعل په دې اوزان کې په یو باندې راځي. د فعل شپږ اوزان دي د وزن د عدل، یو فعال لکه ثلاث، فعال لك قطام، او فعل لك امس، فعل لك عمر، او بلسو فاعل لك سحر. بیا موږ ویلو چې وصف په لغت کې په معنا د بیان سره راځي او په اصطلاح کې کون اسم دالن علی ذات محمد ماخوذه مع بعض صفاته. وصف چې د غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي شرط ولدار چې د اصل وضع په اعتبار سره په دې کې وصفیت ولا معنا پرته وي. کله وضع په اعتبار سره په وصفیت ولا معنا وا جدا به وصف اذا به وصف کنه نو بیا به وصف کو د غیر منصرف سبب بنه. لکه دا مثالونه ویلو چې اسود او ارقم اگر چې وس د تور او د سپین مار نمونه ګرځېدلې دي لیکن دا وضع په اعتبار سره په دې کې وصفیت ولا معنی شته نو په دې کې دا غیر منصرفي. او د اسباب مناسب په دوه سببونه په اسود او په ارقم کې یو وزن فعل له ایو پکې وصف ته دویم. او دغه چې نه مررت بنسبه الاربعين په دې مثال کې دا 40 دا غیر منصرف نه ده اگر چې اسباب پکې شته، یعنی یو پکې عادت یو پکې وصف ته او یو پکې غره یو پکې وزن فعل له وزن فعل له پکې، لیکن د غیر منصرف لپاره چې کوم سبب جوړیږي نه هغه شرط پکې نشته. شرط دا چې د اصل وجه په اعتبار سره پکې وصفیت ولا معنی او په دې کې د وجه په اعتبار سره وصفیت ولا معنی نشته، بلکې په کلمه کې دا صفت دا واقع شوی. دریم نمبر موږ بیا ویلو تانیث. نو یو مؤنث یو لفظ اسم په دوه قسم، یو مؤنث یو مذکر وي. مؤنث دی ته وایي چې په دې کې علامات د تانیث موجود دي لفظا یا تقدیرا. د علاماتو په اعتبار سره د مؤنث دوه قسمونه دي، یو ته مؤنث قیاسي او ته مؤنث سباعي. مؤنث قیاسي دی ته وایي چې په دې کې علامات د تانیث مونږ ته په ښکار وي، او مؤنث سماعي دی ته وایي چې په دې کې علامه د تانیث موږ ته نه ښکاري بلکې د عربو نادس اوریدل شوی، او دې تانیث ته تانیث معنوي وایي. د تانیث درې علامات په اسم کې الف مقصوره زائده، الف ممدوده زائده او تانیث بالتاء لفظي. وذا تانیث بالتاء دا په دوه قسمه یا متحرک او یا مدغیب ساکنی. فمتحرک وहाँ په اسم سره خاص ده، تای ساکنه او تای متحرکه او تای ساکنه د فعل سره خاص ده. نو تانیث څلور قسمونه شول، یو تانیث بالتاء، تانیث بالف مقصوره زائده، تانیث بالف ممدوده زائده، تانیث معنوي.
نو دا چې اوس د غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي د هر لپاره جدا جدا شرط دی. تانیث بالتا چې د غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي نو دې لپاره شرط عالمیت دی. دا پیر محمد څو ګوري پرې کاپی دی کوله کړه کتاب دی کوله کړه کې چل دی کړه ته ما سره کاپی نه خپل مچ کوه دا چې بیا کور ته لاړ شي بیا دا ځان اوره خپل کاپی چې کوه اوس ما ته ګوره چې سبق ته دی چې تانیث بالتا د لپاره شرط دار چې بدی کې با ادب عالم یا د چا بنوم وي تاسو ته ما وایي ویلې ما دا شرط د دې لپاره دا چې دا به عالم وي ځکه چې تانیث دا تا چې دا کلمې اصلي نه ده دا د کلمې نه لړکېږي لړکېږي تغیر او تبدل پکې راځي او چې کله دا عالم وګرځېدو نو عالم حتی الامکان د تغیر او تبدل نه د تبدیلۍ نه پاک وي د دې وجه نه تانیث بالتا لپاره دا شرط دی چې دا به عالم وي لکه طلحه او فاطمه وغیرہ او که تانیث والی په مکسوره والی په ممدوده زائده وو نو بیا به دا یو سبب قائم مقام د دوه سببونه وي ځکه چې بری کې یو تانیث دی یو پکې لزومي تانیث دی یعنی چې الف مکسوره د کلمې په اخره کې رالو الف ممدوده زائده د کلمې په اخره کې رالو نو بری کې بیا سوچ نه پکاردا به همیشه د پاره مؤنث وي همیشه د پاره مؤنث وي یو پکې تانیث دی پکې لزومي تانیث دی دا یو سبب گویا کې قائم مقام د دوه سببونه دي او که تانیث معنوي وو تانیث معنوي مؤنث پیسې یو شی دی که تانیث معنوي وو یعنی دا تانیث هغه علامه موږ ته په لفظونو کې نه ښکارېدله نو بیا به د دې لپاره شرط دا دی چې دا به زائد علی الثلاثي به وي یعنی د دریو حرفونو به سیوا وي لکه زینب شوه مریم شوه وغیره او که چېرته زائد علی ثلاثه نه وو یعنی د درې حرفونو سیوا نه وو درې حرفونه نو بیا ولا شرط دا دی چې متحرک الاوسط به وي لکه شطره او شطران سقر د جانم بنون کې دی او کچرتا درې حرفونه والا راغلی وو او متحرک الاوسط نو بیا ولا شرط دا چې دا به عجمي ټکی او عجمه وبږي لکه ما او جور او کله درې ونه خبرې پکې نه مطلب تانیث معنوي وو خو زائد علی ثلاثي هم نو متحرک الاوسط هم نو او عجمی ټکی هم نو لکه هندون دا منصرف او غیر منصرف دواړه ویل جایز دي منصرف ویل خو ځکه جایز دي چې په دې کې خفت ته پکې ثقل پکې نشته او دا غیر منصرف چې لکه کم کلمه چې غیر منصرف ګرځي نو دا د ثقل له وجه نه دا کلمه په دې کې ثقل موجود وي نو په دې باندې ځکه کسره او تنوین نه راځي نو دا منصرف ویل ځکه جایز دي چې دا کلمه خفیفه ده دغه چې درې حرفونه دي پکې او مینځ ساکن دي چې مینځ ساکن یا کلمه خفیفه نه دا ثقيله نه خفيفه او کچرتا دا تانیث معنوي وو او دا درې حرفي وو او متحرک الاوسط نو عجمي نو بیا دا غیر منصرف هم ویل شي او غیر منصرف څنګه مو وایي چې په کې تانیث معنوي دی ایو پکې عالمیت ده پوه شو په دې باندې خدا جایز دي لکه واجب دي دا وشو بیا پرون سبق کې موږ ویلو معرفه یعنی کلمې معرفه کېدل معرف ذکر کېدل تعریف سره ذکر کېدل دا معرفه د معرفي وو قسمونه دي دلته د معرفي نه مراد صرف عالمیت ده دا نور قسمونه د معرفي دي دا د غیر منصرف د بار سبب نشي جوړېدل ولی نشي جوړېدل نوې د دین علاوه د شپږ قسمونه نور دي د معرفي پای کې یو مضمرات اسماء اشارات اسماء موصولات دا مبني دي او غیر منصرف دا معرب دی نو معرب او مبني خو دی بل ضد دي یا زیاده نشي کېږي بیا د دین علاوه معرفه به اضافت معرفه به الف لام دا هم د غیر منصرف لپاره څه نشي جوړېدل ځکه چې بغیر منصرف کلمه په دې باندې الف لام راغلو یا غیر منصرف کلمه د دې اضافت وشو نو دا غیر منصرف لره د منصرف په حکم کې ګرځي یعنی په دې غیر منصرف باندې کسره او تنوین نه راځي او کله د دې اضافت وشو یا په الف لام داخل شو سبق کې براش ان شاء الله چې دا بیا راځي به اول به راځي نو وجه هم سبا وایم ان شاء الله تاسو او معرفه بالنداء چې دا نو دې با صورتونه مبني وي د دې وجنه دا د غیر منصرف سبب د شي جوړېږي نو صرف یو پاتې شو عالم د غیر منصرف لپاره او دلته کې چې موږ وایو کنه په کلمه کې چې بدی کې غیر منصرف اسباب دي نو بدی کې اصل کې معرفه وي او موږ معرفه نه وایو موږ عالمیت وایو نو اصل کې د غیر منصرف لپاره سبب د معرفي په اقسامو کې عالمیت ده
خو دا معرفه ځکه ذکر کو چې دلته کې ګوره دا ټول چې دا دغه ګرځي فرع ذکر کیږي لکه عدل دا معدول عنه فرع ده او وصف چې دا ذات فرع ده او دغه شانتي تانیث دا مذکر فرع ده نو دغه شانتي دا معرفه د نکری مقابل له د دې وجنه دلته کې دا معرفه ذکر کړه نور د دې مراد عالم ده او عالم د وصف سره نشي جمع کېدای دا یو وجه ده چې عالم په ذات معین دلالت کوي او وصف په ذات مبهم دلالت کوي ما ویله عجمه په لغت و باندې ګونګي کېدو سره راځي او په اصطلاح کې یو غیر عربي لفظ وي او هغه په عربو کې استعمال شوی وي په عربي ژبه کې استعمال شوی دي ته عجمه وي عجمه چې د غیر منصرف لپاره څه جوړیږي نو شرط ولا عالمیت ده دا به چالو وي عالم بیا عام ده که حقیقتا عالم وي او که حکمن وي حقیقتا عالم مطلب دا دی چې لفظ په عجمي ژبه کې هم عالم او په عربي ژبه کې هم عالم لکه ابراهیم اسرائیل جبرائیل میکائیل عزرائیل مخکې نوم دی اوس هم نوم دی او یا دا ده چې حکمن به عالم وي حکمن عالم دا مطلب چې په عجمي ژبه کې دا د بل معنی لپاره استعمال دوی اسم جنس په معنا خو چې کله عربي ته راوړې نو بیا دا د چا عالم وګرځي لکه قالون دا هر کرس استوي په عجمي ژبه کې لیکن چې کله دا عربي ته معرب شو یعنی عربي ته راوړې نو دا بیا د بناهو کې د مشهور قاری نوم دی په قراءاتو کې دا غنوم ګرځیدل بیا دا خبره مونږ کړو چې عجمه چې د غیر منصرف لپاره څو جوړیږي د لپاره شرط عالمیت ده د دې لپاره عالمیت ولې شرط ده د دې لپاره عالمیت څخه شرط ده چې دا غیر عربي ټکی دی نو چې غیر عربي ټکی عربیانو ته ویل داغي کې ثقل وي عربیان پای باندې جبه نشي اورېدل نو چې کله هغه ثقل ختمین او خامخا په کلمه کې به تغیر او تبدل وکړي او چې کله دا عالم د دې لپاره تا شرط وکړو نو په عالم کې حتی امکان تغیر او تبدل نه کیږي د دې ودینه د دې علمي لپاره شرط عالمیت ده او دویم شرط ولادار چې دا به درو حرفونو نه سیوا وي زائد علی ثلاثی ویل کې ابراهیم اسماعیل الحمدلله او که زائد علی ثلاثی نو بیا ول شرط دا چې متحرک ولو سکوي زائد علی ثلاثی ځکه دا شرط ده کنه او چې دا دی کې لکه ثقل پکې راشي څه پکې راشي او چې ثقل پکې راشي نو بیا به کلمه غیر منصرف ګرځي دا یو کلمه موږ غیر منصرف وایم دا وجه دی چې بدی کې ثقل ده دا په دغه شان دي په دې باندې کسر راتل ثقيل دي او کوم دغه درې حرفیزو ثلاثیو نو بیا ول شرط لري چې دا متحرک او اوسط به لکه شطر دا اوس غیر منصرف ده ځکه چې بدی کې درې حرفونه راغلي متحرک او اوسط او کدرې حرفوزه او ساکن الاوسطو یعنی دریم منځنی حرف متحرک نه نو بیا د غیر منصرف او غیر منصرف دواړه ویل جایز دي لکه نوح دا چې دا منصرف ده ځکه چې دا درې حرفیزه ده او متحرک الاوسط نه او لجام دا چې نو دا منصرف ده ځکه چې بدی کو یو څه شته عجمه او عالمیت پکې نشته نه دی وجنه دا چې دا منصرف دا زور سبق وس نوی سبق کنن اما الجمع نه سبق ده دا غیر منصرف په اسبابو کې شپږم نمبر هغه جمع ده جمع چې ده نو دل جمع نه مراد هغه جمع ده جمع هغه لفظ ته ویلېږي چې دا دریو یا د دریو په زیاتو باندې دلالت کوي او د دې په واحد کې تبدیلی شوی په واحد کې تبدیلی شوی لفظا یا حکما د دریو یا د دریو په زیاتو باندې دلالت کوي د جمع وي دا عام مطلق جمع لکه رجل دا مفرد ده رجال دا د جمع ده نو رجل یو سړی ته وي او رجال درې سړي څلور سړي لس سړي شل سړي څومره وي دیته وي نو ګوره د دې په واحد کې تبدیلی وشوله په واحد کې تبدیلی وشوله رجل نو رجال مسلم مسلمون او اکرم اکرمون اکارم دا ټول ټکی دي او دا تبدیلی بیا حکمن وی لکه فلکن چې په وزن د قفلون باندې شي جو هم مفرد ده اگر په وزن د وزن باندې شي جو بیا جمع پروز کړل وی دل کې جمع چې د غیر منصرف د پاره سبب جوړیږي نو دې لپاره شرط ده دا و جمع منتهى الجموع وي جمع منتهى الجموع جمع یو کو جمع ده کنه جمع عام مطلق جمع ده او هغه جمع چې نن دالک په جمع مکسر منصرف جمع درې قسمونه راځي یو هغه جمع قلت ته یو جمع کثرت ته تاسو به ان شاء الله ورسو وای چې لاول د جمع تعریف ته چې جمع هغه نقشه کې لګیدلیم دي جمع
چې یا د دریو یا د درو نه په زیاتو باندې دلالت کوي په واحد کې تبدیلی شوی لفظا یا تقدیرا. بیا اول د جمع دوه قسمونه دي، یو جمع مکسر دی، یو جمع سالم ده. جمع سالم چې واحد وزن پکې نه مات شوی، جمع مکسر چې واحد وزن پکې مات شوی. جمع سالم بیا جنن دا په دوه قسمه ده، جمع مذکر سالم، مؤنث سالم. مذکر سالم چې په اخره کې واو نون یا یا نون راغلي، جمع مؤنث سالم یا په اخره کې الف او تا راغلي. مذکر سالم لپاره مثالونه مسلمون، مسلمین. مؤنث سالم لپاره مثالونه مسلمات. بیا جمع مکسر چې روایت وزن پکې مات شوی، دا غي دوه قسمونه دي، یو جمع قلت ته، یو جمع کثرت ته. جمع قلت ته ویل کېږي چې هغه د دریو نواله د لسو پورې دلالت کوي، او د دې څلور اوزان دي: افعل، افعله، افعال، او افعل، افعله، فعله، افعال. دا څلور اوزان دي. او جمع مذکر سالم چې په الف لام نه راغله، جمع مؤنث سالم چې په الف لام نه راغله، نو دا به هم د جمع قلت وزن وي. بیا جمع کثرت، جمع کثرت څه ته وایي؟ جمع کثرت ته وایي چې بری کې چا د دریو نواله او د دریو نه پر زیات باندې کې چاغار سونه. بیا د جمع کثرت په دوه قسمه ده، یو د جمع منتهى الجموع، یو د جمع غیر منتهى الجموع. جمع منتهى الجموع هغه جمع ته وایي چې هغه نه اخوا نور جمع تکثیر ناراضي، چې دا هغه جمع تکثیر ناراضي د جمع منتهى الجموع. واښوي چې دا هغه جمع تکثیر ناراضي نه تاسو وایي جمع منتهى الجموع. او یا غیر منتهى الجموع، غیر منتهى الجموع چې لکه هغه د جمع منتهى الجموع په وزن باندې نه راغلي. جمع منتهى الجموع د دې تعریف تاسو یې زکو چې دا هغه اخوا جمع تکثیر، دا خبره وګورئ ساتي ته په کتاب کې څه ګوري، دا په کتاب کې نشته. جمع منتهى الجموع تعریف ګورئ، بعض الکان او استادان د څه کوي چې جمع منتهى الجموع ته و چې دا غي نور جمع نه راځي، دا د جمع اخرنه جمع نور جمع نه راځي. دا خبره غلطه ده. ولې غلطه ده؟ ځکه موږ اکبر، لا اکبر جمع اکابر ده، موږ ولکه زمونږ د مجلس ته اکابرین د امت تشریف راوړل، نو اکابرین نه اکابر دا خو جمع منتهى الجموع ده، ته نور جمع نه راځي، نه اکابر جمع اکابرین نشو، لا خو راځي، ته څنګه وایې نه راځي؟ نو مطلب دا دی چې جمع منتهى الجموع څه ته وایي؟ جمع منتهى الجموع هغه جمع ته وایي چې دا غیر اخوا نور جمع تکثیر ناراضي، چې دا غیر اخوا نور جمع تکثیر ناراضي. جمع سالم راتلی شي، جمع سالم راتلی شي، خو جمع تکثیر نشي راتلی. خو شو به معنی د جمع منتهى الجموع علامه دا ده کنه چې بدی کې بل اولنی دوه حرفونه وي، اولنی دوه حرفونه به د دې مفتوح وي. د جمع منتهى الجموع علامه دا ده چې بدی کې بل اولنی دوه حروف بسوي مفتوح کړي، او دریم ځای به پکې همیشه لپاره الف راغلی، دریم ځای به همیشه لپاره سره راغلی. ورستو بیا یو حرف یا دوه حرف یا درې حرفونه، ورستو یو حرف هغه مشدد وي، ورستو دوه حرفونه جنواله به مکسور وي، او ورستو درې حرفونه جو اولنې به مکسور وي، دویم بیا وي، دریم په خپل حال. لکه ګوره دابتون، دابتون د دې دابتون نزا جمع منتهى الجموع جوړو. نو لاول بدل لکه دال ولګما وځدا الف نه دا الف چې په دابتون کې دا الف دا وکټ مارک تا راوړل دا دا وو ته اوس خپل مارک راوړل دا نه جمع منتهى الجموع دا دنه مو جوړو. نو تاسو په دغه یو قانون ولا اوروس کړ د صفې شي دا قانون نه ماده زائده ولا قانون یاد ده؟ ها ماده زائده ولا قانون وای ها څنګه قانون ماده زائده ولا قانون تاسو ته نوم اوریدل دي؟ ها هر غالب چې په دویم ځای کې راشي او د دې نه بیا مونږه تصغیر یا مونږ د دې نه جمع منتهى الجموع جوړو، نو دغه ماده زائده په واو مفتوحه سره بدلول واجب دي. پس سره بدلول واجب دي. نو دلته ګوره په دویم ځای کې الف راغلی کنه، نو دا الف د دې نه اوس مونږ جمع منتهى الجموع جوړو، نو دا الف په واو مفتوحه سره بدلول واجب دي، دا مونږ په دې سره بدل دا وشو. دریم ځای به الف علامه راولم، وروسته یو حرف پاتې دی، دا تا به دې لیکم، دا تا به دې ځکه لیکم چې دا تا چې دا نه دا د وحدت دا د وحدت او وحدت چې په یووالي باندې دلالت کوي. نو دا بلې کوم څنګه چې دوه جمع جوړو مګر نو دا حرف یو پاتې شو، نو دا به مشدد راولم، نیم دواب سبا شي دواب پوه شئ. او کچته ورستو دې دوه حرفونه نو بیا وځي چې کومه لکه مسجدون دی، مسجد اول دوه حرفونه په فتح ورکما،
نو څه به شي مسا دریم ځای به الف علامه راولم وروسته ما وکتل چې څو حرفونه پاتې دوه یو به اولنی به مکسور کوم د مسجدو نه به څه جوړ شي مساجدو څه به جوړ شي اول ما ته چا ویلي ما چې تاسو ته پای کلاس سبق وایي که نه ان للمتقین مفازا یو کس به ما ته حدایقه وکړه چا ویلو که نه ګورئ حدیقتون ګورئ حدیقتون په اصل کې دی سره حدیقتون د حدیقتون نه چې منګه جمع منتهى الجموع جوړو نو اول به دا لري کوو دا به څنګه لري کوو چې دا د وحدت قانون اوسه جوړو جمع جوړو نو طریقه سره دا اول دوه حرفونه بس کما مفتوح دریم دې بس راوړم الف لام ولې براوړې الف براوړې الف علامه جمع د جمله روسو سو حرفونه دي دوه تا دې نو لري کړی دا دوه څه دي یا او قاف دوه شو هذا يقو ابو قرآن مجيد كسره هذا يقو قاعده واحد قانون شرائع ولا قانون सब कब قانون है शराय बोला हर आगा हर फेलत चिदा अलif मद्दा साइदा नवरुस राशि नमंग और दगुर चिदा हर फेलत असली रे का दगले असली रे का साइड का असली नो बे वला शब्द रे चिदा अलif नमक के बल हर फेलत बिला का قواول بياو او کنو نو بیا په غیر د شبد بدايه په همدي سره بدليږي لکه شرایع کو شرایع او د حدائق کو نسو حدائق لکه پوه شو کړی باندې حدائق نو قرآن مجید کوم ان للمتقين مفازا حدائق واعناب حدائق وعلى دين سپیکره اده له موږ اسکو نو حدائق کوونه شو کړی باندې ها لاول با یو ټکی موږ چارا کړو او هغه مفرد وو او بای اخر کې تا د وحدت راغلی و نو تا بل اول لري کو الو بچ جمع جوړو بیا په دې طریقه باندې حدائق او ولن نشته او بیا تاسو وایي خالی او کچتا دا الف ته جامو دا جمع ورستو دا الف نه منګه کله الف راوستو په دریم دی کې دلیل ورستو درې حرفونه نو بیا به اولنې مکسور دیم په یا سره بدلو لکه مصباح د دې نه جوړو ما جمع دا جمع په طریقه نه راځي اولنې دوه حرفونه بس کومه دریم دی بس راولم الف ورستو اولنې حرف بس کومه مکسور بکما ورستو بیا دې الف په پاتې شي او ح په پاتې شي او ما یو قانون نه لري پر اوس کلمو سره نه شوی دی نا محارب ولا قانون نه مزارب ومحارب ولا قانون زورب مزارب ولا قانون زورب مزارب الف في مكه زمي الف په واو سره بدلو الف مکه د کسره په یا سره بدلو الف د مکه د کسره په سره بدلو بیا سره مصب شي اصوابي او الف مکه د کسره زمي په یا سره بدلو لکه زاربا د دې نه دغه جوړو ما د مجهول څخه جوړو ما نه زبل اول سوال ولا کوم اولنه حرف مضمون کوم معقول عقل به کسر کوم هغه په خپل حال باندې کوم د جوړول طریقه الف راغه مکه د زمره الف چې مکه د زمي په وسره بدلم زوري به جوړ شو د دې قانون زوري په مضارب ولا قاعده الله غدا سوی ویل نو جمع مندعجمو سره جمع مندعجمو چې لکه هغه جمع ته ویلېږي چې دا غیر رستو نور جمع تکثیر درځي نور رستو جمع تکثیر درځي د جمع مندعجمو نور نمونه جمع اقصا جمع الجموع دا ټول لري نمونه دي جمع اقصا جمع منتهى الجموع جمع الجموع دا ټول نمونه دي واضح د دې وزنونه افاعل افاعل مفاعل مفاعل فواعل فواعل دا شپږ وزنونه لري راځي د جمع منتهى الجموع څو وزنونه راځي دا د صرف سبق ته دا وزن دا د صرف سبق دی او چونکی دا غواړو د بل سره ټچ دي غره کوره پدې کومه دا د صرف قاعده ونه چلولې دا به موږ د صرف ونه چلولې ته چا د نه راځي نو پدې بدل نه کړي دا ولولې کار دا د صرف دی نګورا موږ ویل چې افاعل افاعل مفاعل مفاعل فواعل فواعل بلې شپږ اوزان باندې جمع منتهى الجموع راځي د جمع منتهى الجموع جوړولو طریقه سره اولنی په حرفونه په مفتوح وي دریم دی الف علامه د جمع منتهى الجموع راغلي ورستو کا یو حرف یا مشدد وي ورستو کا یو حرف یا بسوي او کله حرفونه اولنی په مکسور وي دویم په خپل حال او کله د درې حرفونه د اولنی په مکسور وي د الف نو ورستو با د الف نو ورستو بل اولنی مکسور وي دویم ځای بیا راغلی وي او دریم په خپل حال لکه دا یو حرف نه موږ جوړو لکه دابتون دواب او دا مسجدون مساجد حديقتون حدائق مصباحون مصابيح لکه په نو شو بلی باندې ها دا لکه وایم مغربون دا مغربون چې څه موږ د جمعو جوړو ما نو سب مزه الف سبشي
مضارب مضارب سمجھی وسه تاسو په دې ګرځاو پیلو کنه مضرب مضربان مضارب مضارب بیا تاسو مزراب مزرابان وسه د مزراب نه جوړه نو یې د مزراب نه بسم جوړو مزا او درې اپونه دي را او الف دغه د مزراب مضارب فائدې ته په اثر ولګا څه بشي تاسو پروت کار ویلو مزراب مزرابان مزاريب مزيريب الته کتاو تاسو استاد دی نو موږ شاته ورکړي زما ورته وی چا بداوی چې اضرب اضربان اضربون ازاربون ازيربون نو هغه په دې باندې ګورل تنوین مو آیا مزرب مزربان مزاريبون با وړو وی مالک مزاريبو یا په تنوین به مو آیا تنوین به ولې مو آیا ځکه چې دا جمع د جمله او جمع د جمله باندې کسره تنوین نه واښو به باندې وځ دا وای چې جمع چې د غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي د دې لپاره دوه شرطونه دي یو شرط دا دی چې دا به جمع منتهى الجموع په وزن باندې برابري د څه په وزن باندې او دویم دا خبره ده چې د دې په اخر کې بعد د ستانوي چې د وقف په حالت کې به په خاص سره بدليږي د دې په اخر کې به د ستانوي چې د وقف په حالت کې په خاص سره بدليږي دا اولنې شرط ولولې دي جمع منتهى الجموع کېدل ځکه چې دا جمع منتهى الجموع دا یو سبب قائم مقام د دوه سببونو دي اسباب قویه ولري یو سبب قائم مقام ځکه چې په دې کې یو جمع ده یو به لزوم جمع چې دا وزن نه راغی نو یو خدا خبره چې په دې کې به جمع وي او بل چې په دې کې به جمع همیشه لپاره وي چرته نه سړي شي کېږي چې دې دا جمع لري او دیم شرط ولدار چې په وقف د ستاو بګینه وي چې د وقف په حالت کې په خاص سره بدليږي لکه صیاقلتون صیاقله جمع منتهى الجموع ده کنه نه دا څنګه پته وي جمع منتهى الجموع ده الف حرفونه مفتوحي او دریم د سره راځي الف راغله واښوي فرازینتون ده کنه نه جمع منتهى الجموع ده کنه نه څنګه پته ولګیږي خدا غیر منصرف دی دا منصرف دی ولی څنګه چې باقره کې دي ستاره سجدا په حاصل بدلېږي او په پات کې سیاقلتون مجموع وقف کوم نو سیاقله او فرازینتون کې به موږ وقفو سم دا شرط وری دا شرط څه کوي چې کله دا جمع د جمع په اخر کې تای متحرک تای مدوره راشي اندازې تا چې دغه باندې په حاصل بدلېږي نو دا د دې کراهیتون سره د کراهیتون او د طواعیتون د دې سره التباس راځي یعنی دا مفرد دي او دا جمع دي نو بیا پته نه لګي چیرې دا کراهیتون بوتل دی کدا په څو وزن باندې دا به مونږه منصرف وایي واښوي نو جمع تعریف موږ وکړول چې جمع څه ته ویل کېږي چې هغه دریونه بزیادو په دریو یا دریونه بزیادو افراد باندې دلالت کوي او په واحد کې تبدیلی شوي په واحد کې تبدیلی شوي د جمع غډیر شي قسمونه دي خو جمع لکه جمع مکسر دی جمع سالم دی جمع قلت دی جمع کثرت دی خو جمع چې د غیر منصرف لپاره سم جوړیږي نه لپاره شرط دی چې دا وسوي جمع منتهى الجموع وي جمع منتهى الجموع څه ته وایي دا هغه ورستو نور جمع تکثیر ناراضي دا هغه ورستو نور جمع تکثیر ناراضي او جمع منتهى الجموع دي نور نمونه سری جمع اقصى جمع الجمع جمع اقصى او جمع الجمع بیا موږ وی چې د جمع اقصى او د جمع منتهى الجموع کم اوزان دي افاعل افاعل مفاعل مفاعل شپږ اوزان دي بیا موږ دا وی چې جمع منتهى الجموع جوړولو طریقه سره اولنی دوه حروف پکې مفتوح وي دریم ځای به همیشه لپاره الف علامه جمع منتهى الجموع راغلي که الف علامه جمع منتهى الجموع نو یو حرف نه یو حرف به مشدد وي کتبه حرفونه اولنی به مکسور وي او دریم شرط سره دریم کا چته د الف نه ورستو درې حرفونه نه اولنی به مکسور وي دویم به یاوي او دریم به خپل حال وي نو جمع چې د غیر منصرف د واسطه جوړیږي نو دوه شرطونه دي یو دا چې جمع منتهى الجموع بوي د جمع منتهى الجموع په وزن بوي او دویم دا چې په اخره کې پیدا ستانه وي چې هغه تا د وقف حالت کې په ها سره بدلېږي اوس وګورئ دې ته بیا زو مخکې اما الجمع هر چې جمع ده فشرطه وسه دې تعریف معرفت نه کوي دی چې هر دله چې جمع ورځي فشرطه شرط لري لپاره ده ان يكون على صيغه منتهى الجموع چې دا په وزن د منتهى الجموع باندې صيغه مطلب وزن شکل چې په شکل د جمع منتهى الجموع وي او جمع منتهى الجموع څه د ونولان دی بری دی کې لیکل دی په برکټ کې الذي لا يجمع جمع التكسير مره اخرى
چې دا غي جمع تکسیر ناراضي ویني دو بین السطور ها منتهى الجموع څه وای الذي لا يجمع جمع التكسير مره اخرى چې دا غي دوباره جمع تکسیر ناراضي او علامي سدي نو ان يكون بعد الف الجمع حرفان چې وی با د الف د جمع نورستو دو حرفونه لکه مساجد جواهر چې مساجد جمع ده سره د مسجد د څه جمع ده او حرف مشدد یا که یو حرف نو بسوي مشدد بوي مثل دواب چې دا جمع ده سره د دابتون او ثلاثه احرف یا بدا الف د جمع منتهى الجموع نورستو بسو حرفونه درې بوي اوسطها ساکن چې منځنه به داغي سوي ساکن بوي منځنه به داغي سوي ساکن بوي نو یو شرط خدا شو چې لکه صيغه به د جمع منتهى الجموع په وزن باندې بوي او جمع منتهى الجموع ویلا وس مقلا خبره کوي چې غیر قابل للهاء چې په اخره کې به درې حرفونه غوبوي او په اخره کې به د ستاوي د اخره کې به د ستا نه وي چې هغه قبلوي حالره مطلب یې سره چې په اخره کې به د ستا نه وي چې د وقف په حالت کې په ها سره بدليږي کما صابيح لکه مصابيح نوز ګره او نفع حرفونه مفتودي دریم د الف علامه راغله رسو درې حرفونه دي اولنې مکسور دي دویم یاده دریم خپل حال دی و بلی من تفریقی فسیاقلة وفرازنة منصرف سیاقلة او فرازنة دا منصرف دي ولی لقبولهم الهاء زکا چې د دې په اخره کې د سه هاده د سه تار راغلی دا چې هغه د وقف حالت کې څه قبلوي ها قبلي د دې په اخره کې د سه تار راغلی دا چې د وقف حالت کې په څه سره بدليږي په ها سره او بل دا چې د دې طواعیتون کراهیتون سره التباس راځي دی وجنه وهو ايضا قائم مقام السببين او لکه څنګه چې الف مقصوره زائده او تانیث بالف ممدوده زائده یو سبب د سببینو دغه شانتي دا جمع منتهى الجموع هم یو سبب د سببینو دي او دا پدې کې دوه سببونه کم دي نه الجمعيه ولزومها الجمعيه ولزومها الجمعيه ولزومها دریوانه حرکتونه بیراجي الجمعيه ولزومها ده ندا د سببين نه بیا بدل لږي قائم مقام السببين الجمعيه ولزومها او الجمعيه ولزومها بما نلم احدها الجمعيه وثانيها ثانيها لزومها ندا بیا خبر جوړیږي د مبتدا موضوع لپاره او کچرتا دا مفتوح و ما نو بیا ودینه اعنی مقدر کوم چې قائم مقام د دوه سببونه بیا دوه سببونه سری اعنی الجمعيه ولزومها يعني زمان مراد جمعيه او لزوم جمعيه وامتناع ان يجمع مره اخرى جمع تكسير اغمن اداره چې د دې جمع بل ځل باندې د دې یو پر جمع وکړل شي جمع تكسير فكانه جمع مرتين گویا کې د دې جمع دوه پیری راغله گویا کې د جمع څو پیری راغله دوه پیری لکه ګوره ته كلب ده كلب جمع قلت اكلب ده ده كلب جمع قلت سره اكلب او ده اكلب جمع تکسیر تنه ده اکالب ده نه دا گویا کې دوه پیری جمع شوی نه یو سبب قائم مقام د دوه سببونه دي نو یو سبب قائم مقام د دوه سببونه ولې دي یو خدا ودا ده چې یو پرې کې جمع ده یو باغی لزوم جمع ده او یا ذکر د دې وجه نه یو سبب قائم مقام د دوه سببونه دي چې گویا کې دا دوه پیری جمع شوی نه گویا کې دا څو پیری جمع شوی نه دوه پیری وې بس کا بس کما نو ولي کوي سبق ځه اما الجمع د دې ځای نه مصنف رحمت الله علیه د غیر منصرف په اسبابو کې شپږم نمبر سبب ذکر کوي جمع دا هر کلمې ته وایي چې د دریونه په زیاتو باندې دلایل کوي په واحد کې تبدیلی راغلي وي د یو کلمې جمع کېدل د یو کلمې جمع کېدل د جمع نه مراد د یو کلمې جمع واقع کېدل جمع کېدل دي جمع چې د غیر منصرف لپاره سبب جوړیږي نو دې لپاره دوه شرطونه دي یو دا چې دا په وزن د جمع منتهى الجموع وي او دویم دا چې باخره کې بيد ستانه وي چې د وقف حال کې په حاصل بدلېږي جمع منتهى الجموع تعریف جمع منتهى الجموع هغه جمع ته ویلېږي چې لاغې نه خو چې لاغې نور جمع تکسیر ناراضي چې لاغې نور جمع تکسیر ناراضي
بریکټ کې ولیکئ دا جمع منتهى الجموع جمع سالم راتلی شي خو جمع تکسیر نشي راتلی لکه اکبر د دې جمع منتهى الجموع اکابر دي او د اکابر جمع اکابرین راتلی شي چې دا جمع سالم ده خو د دې جمع تکسیر نشي راتلی جمع منتهى الجموع ته جمع اقصا او جمع الجموع هم ویل کېږي د جمع منتهى الجموع شپږ اوزان دي افاعل افاعيل مفاعل مفاعيل فواعل فواعيل د جمع منتهى الجموع جوړولو طریقه دا ده او د دې پہچان دا ده چې بری کې به اولف حرفونه مفتوح وي دریم زیبا الف علامه د جمع منتهى الجموع راغلي وي د الف نو وروسته کتبه یو حرف وي نو د هغې مشدد کېدل ضروري دي لکه د دابتون چې کله مونږه جمع منتهى الجموع جوړو نو په دال باندې به فتحه ولګو الف به د مد زائده قانون د وجې نه په واو مفتوحه سره بدل کو دریم ځای به الف علامه راولو وروستو به با مشدد او په دابتون کې دا تا چونکې د وحدت و نو کله چې موږ د دې نه جمع جوړوله نو هغه تا موږ حذف کړل پوه شو بلې معنی د دې نه کله موږ جمع منتهى الجموع جوړول نو تا د وحدت یو کټ کړل کچرته د جمع منتهى الجموع ورستو دوه حرفونه نو لاولنی مکسور کېدل ضروری دي لکه د مسجد د مساجد د مضرب د مضارب د جوهر د جواهر د ارقم د اراقم د اسود د اساود وغيرها او کله جمع منتهى الجموع ورستو درې حرفونه راغلي وي نو اولنې حرف د الف وروسته به اولنې حرف مکسور وي دویم به یا وي او دریم به په خپل حال باندې وي لکه د مصباحنا مصابيح د مزرابنا مزاريب د مرزاقنا مرازيق د منصارنا مناصير وغيرها دویم شرط د دې لپاره دا دی چې لري جمع منتهى الجموع په اخر کې بعد څه تانه وی راغلي چې دا وغه په حالت کې په حاصل بدلېږي لکه سياقلتن فرازنتن دا به منصرف ویلېږي ځکه چې د دې په اخر کې دا څه تار راغلي دا چې دا وغه په حالت کې په حاصل بدلېږي سياقلتن او فرازنتن دا منصرف ذکرې چې د دې التباس د طواعیه او کراهیه سره راځي چې دا مفرد دي التباس د طواعیه کراهیه سره راځي چې دا مفرد دي جمع منتهى الجموع یو سبب قائم مقام د دوه سببونو وي جمع منتهى الجموع یو سبب قائم مقام د دوه سببونو وي د دې وجه دا ده چې په دې کې یو جمع موجود ده ایو په کې لزوم جمع موجود ده یعنی چې دا جمع منتهى الجموع په کوم ځای کې راشي نو دا په خبرې به ضروري چې یو به جمع یو به لزوم جمع او یا دا یو سبب قائم مقام د دوه سببونو څخه ده چې گویا کې دا دوه پیری جمع کړای شوی دی گویا کې دا دوه پیری جمع کړای شوی دی لکه د کلب جمع قلت اقلبون راځي او د اقلب جمع منتهى الجموع اکالب راځي اکالب نو دا ځکه با غیر منصرفي پوه شوي بلې معنی پوه شوي واړو